نقصان ور رسولای خو چې رسول الله عزت خبره راځي بیا یو پاکستان نه چې ټوله دنیا په تباسی بیا کومه ده یا موږ جان پروا نستا حدیث شریف خو عالمان بیانې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين چې کوم حدیثونه کوم ناره به خلکو په زبان کوله زبریلیانو ته هم وای زدیو بندیانو ته هم وای ز ټول دنیا دارو ته وای چې ناره هر چا د رسول الله عشق ولې کړی دي ختم نبوت ولې کړی دي خو سر بیا چا ور کړی دا په دې باندې زخمونه چا خوللی دي په دې باندې انسو ګیس چا خوللی دا تیزابو په چا باندې توې سلی دي ولې یک وخت چې میدان ته چوک نر وتل ولې چا دغمن چې دغه میدان نه کولای خدا خوش قسمتي ده او موږ اوس دعا کوو چې خدای پاک دې امت زړه په دې باندې واړوي موږ يهودي دشمن ګڼو موږ عیسائی دشمن ګڼو موږ سکھ دشمن ده موږ هندو دشمن ده موږ کشمیر آزادول موږ فرض ده هر ځای پر روی زمین باندې مسلمان چې مظلوم د اکثره درېدل موږ فرض ده او موږ مشر چې په دغه وخت کې ده حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب 27 سال نوجوان دا ته میاشتې جیل تیر کړای سره ټیټ نه کړای مشن نه یو انچ په شا باندې راغلی بلکې ویلی دعا کوو او تاسو د تحریک سره سو ان شاء الله یوه به جمعه په بیت المقدس کې در باندې کوو الله اکبر حاضرینو تحریک لبیک اول ګولیو ته درېدلی جماعت ته اول انسو ګیس ته درېدلی جماعت ته زه ښځه لرم بچي لرم زه خپلوان لرم زه کور لرم خو چې کله لبیک اواز رسول الله ولرسلی ده چې وځو میدان ته بیا که 20 ورځې دي ما کور بچي پرېښي دي که 15 ورځې دي ما پرېښي دي که 10 ورځې دي ما پرېښي دي که په فوټپات باندې موږ چلمستي یو یو طرف ته مو خلک په منبرو چینئ یو طرف ته موږ اشتهارونه راچئ دا هم د رسول الله له مخه ده او که بیا موږ په فوټپات چلمستي یو بیا هم رسول الله له وجې چلمستي موږ هغه جماعت نه یو چې موږ تاسو ته پیسو بورۍ رارو هغه خنانانو غوندې هغه په خپله ګمراه بې لارې دي چې هغه خنانان چې بیا اودس لمونځونه کوي او لمونځ کوي نه چېرته ایثار دي بیا اودس لمونځ ته ودرېږي ته هغه پسې روان یې حضور علیه السلام دی کلمه ویلې ده حضور فرمایي چا سره په دې دنیا چې یار یې چا سره د یاري په قبر چې به اکثره او په آخرت چې به اکثره بیا چېږي او حضور علیه السلام دا فرمایي چا چې د ظالم ملګرتیا وکړه هغه ته سپورټ ورکړی هغه ته ووټ ورکړی هغه ته عزت ورکړی هغه طاقت ورکړی حضور علیه السلام فرمایي فقط خرج من الاسلام دغه سړي ما دین سره چې کار پاته نسلی دغه دین سره چې کار پاته نسلی نن تاسو ته موږ دعوت درکوو تحریک لبیک پاکستان په میدان چې ولاړ ده الیکشن په میدان چې د اول ګولیو ته درېدلي پسه ووټ ته درېدلي او موږ دا دعوې سره وایو چې دغه وخت چې تحریک لبیک پاکستان امیدواران چې چوره حقدار دي دوره نه خان حقدار ده او نه بل څوک حقدار ما ته پرونه بل ټاون چې میټینګ و موږ تحصیل میرز ورغلی و مولانا سمیع الله مجاهد ما ته وایي جوګي وانډې چې پیزو سره ده پیزو ته تللی یم وایي ورې ما تا سپورټ کړی ده چې که ما ته ووټ نه راکړو بیا دا ووټ لایق خلک تحریک لبیک ول دي ما ورته ویل مولانا ولې به ته سپورټ نه کوې موږ ګولیو ته درېدلي یو موږ انسو ګیس خوړلی ده موږ جیلونه خوړلي دي ملا له تاڼې نه لرې شورېږي په شا تېرېږي دا خو رضوي صاحب ته سلام کوو چې که 10 میاشتې جیلي بیا مو قبول ده او که 10 کاله جیلي بیا مو قبول ده تاسو ته مو دا دعوت ده چې دې نه بعد خاص کر برهلیان چا جان ته وایي 12 چې ډېرې چیکې جنډیا نارې شوروو که هغه بیا دالې خان پسې لاړ شي نو هغه نه غټ سپای به بل نه بلکل هغه نه غټ سپای د جهان به بیا بل نه چې ظالمه تا کلمه د رسول الله ویلې ده مدرسه او جماعت د رسول الله په نام خورې شکرانې او چندې د رسول الله په نامي او بیا ته دلته 150 باندې خرچېږې موږ خو سیف الله برادران ته چیلنج ده چې ته موږ اول یو جنرال کونسلر نه وکړه بیا د زمانه ته موږ یو تحصیل امیدوار نه وکړه بیا د زمانه تحریک لبیک نرتوب دغه ده چې درېږي به او تر اخره پورې به ولاړي موږ دې سره کار نشته چې چا ووټونه زیات راځي او چا کم راځي موږ دا جان ګټه ګڼلې ده چې دا میدان چې ولاړ یو او قیامت په ورځ به فیصله کېږي چې څوک حضور علیه السلام وفادار او څوک غداران چا په ختم نبوت باندې جیلونه او ګوړۍ خوړل او چا چندې پکولې او چا علامه اقبال فرمایي
در غلامی عشق جز گفتار نیست کار ما گفتار ما را یار نیست چې دا جوړه ملګان دي بریلیان او دیوبندیان جوړه طالبان او مدرسې دي په زراو زه خو وایم دا ملګان به نور غرونه ړنګوي که څه شی به کوي ټول عمر مو د خلکو چندې خوړلې دي او چې رسول الله په